یو ادب اللہ تبارک و تعالی ذکر کرے دے لا یمسہ الا المطہرون. یو تفسیر مطابق آیت معنی دا قرآن نبلاس نمرونی مگر پاک خلق دیو جنتا ہوتا مسئلہ معلوم دا چکلا یو سرے لویت یو دسائی دے ندتا وجود دپاس ہم کوئی دے ندتا خلق پکیم کوئی دا ذکا ہوتا خلی تنگالول وغسل بفرض او دازی بفرض دی د چکلا یو سرے لویت یو دسائی دے یا زنانا پا خاص بیمارو کی دا بیاد و قرآن کوئی لا قرآن درست خبر دا بیاد و قرآن کوئی اور فقہاوی کسر دعائیہ کلمات کا قرآن پنیت دعا کا دیوئی خیر انہوں صورت یاسین ہوئے کم بیانی اور بل صورت دانش ہوئے لئے چکھل کلویا جو کسائی کے نلے نو جدو وجود کو پاک ندے بڑی حال چلے بکنزو کی دے قرآن کھلکی ہو جدو وجود بڑی حال پاک دے لدبڑ پاک ادا بیانو قرآن ہوئی دیشی استاولس نشتا شپیو دکی کے خاص صورتنا نبی اسلام تعلیم کرے روائی اکریم دی صورتنا نور برای روانی سے صورتنا ریار کی اولس نشتا خیر دے بیانو ہوئی دیشی دریب تاکی کل سرے قرآن اور رسیدی دے تو قرآن بنا رکھنی بغیر دا کپڑی کی ورنا دا کپڑا باندھی ورسی چالے وردائی بغیر دے وجود کے حکم دا قرآن دا دے چلا یمسہ الا المطہرون قرآن داس دمول دیول منگی بیاد ہوئے کشی راشی یونوی مسئلہ پر جو رہے دا موبائل چلے دیکھ خلق قرآن ڈاؤنلوڈ کری بکی دور اور یا پر ایک فیسبک کا خلق صورتوں وردی وکی پراتی ہو سکرین مجاز جب موبائل میں خلق میں اور رسی کراکی دسی بوری آیتی شریف سے مطلب دل مسئلی کی جاگے دا پارا دل تقاضی کی جاگے دا پارا مسئلہ معلومات پکار خبر دادا کله چې دا قرآن سکرین ته نه راغلی دا په میمورۍ کې دی دا به حروف نشته هلته کې د حروف وجود نشته نو په قرآن ستا سره په میمورۍ کې په موبایل کې دی خیر دی که تا لاس کې نیولی دی او که دا تا سکرین ته راوستو اوس د دې حکم داسې شو لکه قرآن یا په پاڼو کې لیکلی شوی یا ستا د موبایل په سکرین کې لیکلی شوی دې وجې نه بیا اور جو نسائی بنی تھے جیسے چلا وہ قرآن تھا جگہ ہم موبائل کی ولے تھے موبائل کی ولے تھے ہم کے ہوتا چلائے جانتے تھے قرآن حروف تھی نبی وجہ نا پتہ حالت کی جو نسائی کی ارادے کی تلاوت قول ہو یا قتل یعنی نیول درجی تھی اور یہ مسئلہ فکر کرانا خلق کوئی موبائل کی تلاوت کی جو ہوتی مقصد الفاظ ہوئی تھی تا بیان ہوئی تا قرآن نہ ہوئی تا بلدک نہ ہوئی الفاظ مخلق ہوئی مقصد دار بہرحال تا قرآن کھل دیا ہو برکت دے خیر دے ادب کو مناسی موبائل میں ولی یا بٹن ولی ہو کبھی ادبائی مناسی وارا ندا خوب سڑے مسافر دے گاڑی مسجد کے دانا ڈالتے مودا سکی دے تلاوت موبائل نہ یہ سننا ہوئی رشتہ اصل خبر کا قرآن الفاظ ہوئی خبر میں مقدسی آداب داو لا یمسہ الا المطہرون قرآن کا بلاس نورنی مگر پاک خلق یوبل ادب قرآن ذکر کرے دے گا قرآن اب ادب سرے ذات نہ غرور تکبر روی لگے گے دا اللہ عظیم شان لوی ذات کتاب تنازی فعجل انکسارے بدیتیت اور ارادہ کے سر تفوق عقیدہ کے بیراولت عمل بکو قرآن کریم کی اللہ ہوئی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون لیکن تفسیر کے عالمان مطلب دیر بیانی یو مطلب عالمان ہوئی دخل قرآن دفهم نا اغا خلق بندو چلوئی ہر متکبر ہر نوی والا سرے
دې د الله د کتاب فهم نشي حاصلولی، د قرآن د علم نشي حاصلولی، دې پر ځان کمزوري کی، ځان په عاجز کی، ځان په محتاج کی، لوی غرور تکبر دا به ختم کی. دا د الله د ذات صفت دی، کبریایي عظمت د الله صفت دی، بنده صفت عبدیت دی، عجز دی. نو چې ځان کې د عجز پیدا کړو، احتیاج پیدا کړو، الله باندې خپل قرآن علم نصیب کړي. او که چېرې لوی و په زړه کې تکبر و، نو د قرآن علم پوهه نشي حاصلولی. یو بل ادب د قرآن الله قرآن کې ذکر کړی دی چې په دې ادب باندې به قرآن اوري. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قرآن ویل کېږي نو غوږ ورته کېږدئ، وانصتوا خپله مشغله پرېږدئ. بل څه که تاسو کول تر اوسه هغه به نه کوئ، اوس به صرف دې ته متوجه شئ. هسې نه چې یو سړی بعض الناس قرآن ته دی ذکر کوي او تسبیح اړوي. نه نه، دا د قرآن ادب نه دی، دا قرآن بې ادبي ده. د قرآن ته داسې ورته انصتو، چپ به شي، بل څه به نه کوئ. نو فاستمعوا، یو غوږ ایښودل، توجه هغې ته اړول، او دویم انصتو، خپل تصرف، خپل عمل بل پرېښودل. الله وایي چې په دې طریقه او په دې ادب باندې د قرآن ته غوږ کېښودو، تاسو باندې به رحم وشي. الله به رحم هلته کوي. او نبي علیه الصلاة والسلام د قرآن د ترغیب په باره کې ویلي دي چې تاسو کې بهترین انسان چې قرآن زده کوي یا یې بل زده کوي، بل ځای نه دي ویلي. نو د دې مطلب دا دی چې که دې زده کړی نه دی، زده کوې به، چې دې زده کړی دی اوس به بل ته کوې. دا د مسلمان ذمہواري ده چې به یا به زده کوي، که زده کړی نه دی او که یې زده کړی دی نو اوس به بل ته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا، څوک چې یو لار باندې روان شو، طلب شروع کړو د دین د علم، سلک الله به طریقا الی الجنه، الله به د جنت په لار روان کړي. ولې؟ ځکه د جنت لار څه عقیده او عمل دی. نو هغه په قرآن کې هغه عقیده ده چې د جنت عقیده ده، هغه عمل دی چې د جنت عمل دی. او بل طرف ته ورې ډېر انتهایي سخت وعید دی، سخته یره ده، دمکي ده هغه چا دپاره چې حاصلې علم د قرآن، مقصد یې من الله ربانه ده، مقصد یې عمل نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله، هغه دین زده کوي چې هغه د الله رضا حاصلول باندې مقصد دی. نو پته ولګېده چې څه علمونه داسې دي چې هغه د الله د رضا لپاره نه وي، د دنیا علمونه دي، ساینس دی او انجینیرینګ دی او بل څه دی. نو هغه ته چې د خیر ګرځي او نیت پکې د خیر وي او پکې ته څه د خیر عمل کوي، خو مقصد باندې دا دی بنیادي. مما یبتغى به وجه الله، علم شرعي، علم د قرآن زده کوي دا، او څه لپاره یې زده کوي؟ د دې لپاره چې دنیا کې حاصل کړي. نو لم یجد عرف الجنه، د جنت بوی پې حرام دی. او یو بل روایت کې نبي علیه السلام دا وایي څوک چې علم شرعي د قرآن علم زده کوي، دا ټول علمونه دا چې الله دې وایي د قرآن دپاره دي، هغه مقصد نه دي په خپله باندې، صرف او نحو او بل څه بل څه په خپله مقصد نه دی. د دې لپاره مقصد دی چې د قرآن صحیح تلفظ، صحیح معنا زده کړي. نبی علیہ السلام وایي چا چې علم زده کړو لیجادی به العلماء، چې د علماو سره مقابله وکړم، مناظرې پرې وکړم، او لیباغي به السفهاء، هغه سره به بحث وکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر سخت وعید ذکر کړی دی، دې لپاره سخت وعید ذکر کړی دی چې ولې دا کار نه ډېر زیات د ناکامۍ. نو موږ له پکار دا ده قرآن ته ناسته کوو، دین زده کوو، نو په دې نیت او اراده چې خپله اصلاح وکړم، د خلکو اصلاح وکړم. دا ابتدایي تمهیدي دوه خبرې به وکړي، یو آداب، یو ترغیب چې دا کار کول غواړي. درېیمه خبره کوو
د قرآن کریم پیژندلو داسې کتاب دی کوم کتاب چې سړی پوهېږي نو هغې به وپېژني چې دې کتاب کې ما څه ویلی کېږي تعارف تعریف د قرآن کریم قرآن کریم کې الله د قرآن پیژندلو په خپله کړې ده زما او ستا تعریفونو ته یې نه ده پرېښی چې دا داسې کتاب دی چې جبريل الإسلام رأوله مكتوب في المصاحف ومنقول عنه نقلا متواترا وهو نصف للعلم والمعنى لا نتبعه ما هو تاج وكره فكل شيء وراش القرآن كذا قرآن پیژندلو کا قرآن کی اللہ کا قرآن پیژندلو کی پر ذکر کی چورے یہ کتاب کا ضرور کتابوں کو شکل پر نظر والے کو نظر اللہ فرمائے سورہ بقرہ دویم آیت ہے ذالک الکتاب دا کتاب چې دی دا ریب فیه شک پکې نشته او داسې کتاب دی چې شک پکې نشته د مخلوق کتابونه د غلطۍ شک پکې کېدی شي یو عالم کتاب ولیکو هر پیغمبر کتاب خپل سر راغستو تر اخره پورې به کتو غلطي نشته کتو غلطي نشته سره وایو فكتاب كسر باندې ولیکل ابى الله العصمه الا لكتابه دا غلطۍ چې پاک کتاب دې صرف دا کتاب بس د باندې په کتاب کې غلطي کېږي راځه چې ذالک الکتاب لا ریب فیه دا قرآن اول کې د ټول قرآن اهمیت د الله ستاسو ذکر کې راوستل چې شک پکې نشته دا عالمان ناس دی او د سوال کې چې ډېر وخت په قرآن کې شک کړی دی چې دا الله کتاب نه دی دې کې عالمان څلور خبرې کوي څلور تاسو بهرحال تفصیلی درس ته چې جناس تکړه دا الله کی توجیه ورکړي تفسیر چې کیږي نو هغه کې راځي خبرې بیا کیږي لا ریب فیه شک پکې پکا وایي خبر په معنا دی چې دې کتاب کې شک نه دی وایي لا ریب فیه دې کې شک نشته الله کا نبی تا مومنان الله نبی مومنان باندې کې شک نه لا ریب فیه دې کې شک نشته ودی نشتا شک دو قسمه یو شک په یو خبره کې د دې وجې چې د دې شک کوونکي کمې دی او نقصان دی دې په خبره کې وایي دویم دا چې په کوم شي کې شک شوی دی هغه دې قابل د شک دی نه لا ریب فیه قرآن محل د شک نه دی ځای د شک نه دی چا کوم شک کړی دی د خپل فهم د خپل سوچ فکر هغې کمې دی دا شک چې دی چا چې کړی دی نو دا د شک کوونکي کمې او نقصان دی کوم شي کې چې شک چا کړی دی هغه د شک قابل نه دی او هغې کې شک نشته الله ریب فیه دا د قرآن کریم پیژندلو الله ذکر کړی دا یو بل آیت کې الله د قرآن کریم پیژندلو لږ په بل انداز ذکر کړی دا سورۃ شعراء کې آیت نمبر 1 کې الله ذکر کوي چې دا قرآن څنګه کتاب دی الله فرمایي وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِشَكَ الْقُرْآنِ تدیر اکثر رب العالمین طرف ندی دی کتاب تا ودعام کتابونو کا تذکر ہوئے دا رب العالمین طرف ندی غمر آگے خط دعوت طرف نچرانے مسندر آگے چاورو نزل بیه روح الامین جبریل علیہ السلام راوڑے روح الامین امین اور قولی ویدی دی چې ندی پر روح جانتا میں زیادہ میں کہے رضان راوڑے پورا کو پورا راوڑے دے على قلبك استغفر ولي النبي عليه الصلاه والسلام نبی کتاب کا بنا عام کتابونو پر نظر تکوی ورے دا رب العالمین کی طرف نہ راغلے کتاب دے سورہ اسراء آیت یو کم درشق کی اللہ کا قرآن کریم پیژندلو چیز ذکر کرے دا
تعارف چې کړی دی کتاب دلوشان والے کتاب دے انزلناه ما را لګلې دې الای کتا را لګلې دې مبارک کډیر خیرونو نړک دې دا قرآن کریم پیژندلو د قرآن نو موږ له پکار کاټا چې موږ قرآن پیژنو چې موږ پیژنو چې د دې څومره اهمیت دی نو بیا به دې علم د دې عمل موږ آسان شي او موږ باغ طریقه پیژندلې نه دی چې په کومه طریقه د دې پیژندلو پکار دی دویمه خبره کوو چې دا قرآن په موږ پیژندل د الله کتاب دی الذي توجه هم سواقون الأمور إلى والدور ولوية ودور احترام الكون الذي مقصد تبار الغير عليه القرآن مقصد بجد القرآن القرآن تكون مقصد تبار عليه القرآن تحفظ كل مقصد ذكر بره جلسة تبار عليه سورة بقرة لما يجمع ويلي وعليك اللاوي هدى للمتقين دا مقصد د نزول قرآن دی سره قرآن راغلی دی دا چې هم پیژنو چې د الله کتاب دی نو هدى للمتقین لار ښودونکی دی متقیانو ته نو چې متقیانو ته لار ښیي د کافرو ته به څوک لار ښیي قرآن هغوی ته لار نه ښیي نانا دي کې عالمان وایي هدى للمتقین ولغیرهم وقد سقط يوم جهاد تبتي لعربية طريقة لا خير من تقيام الرومي ولدور الرومي وصف لا رواني صف رواني لا توفي يوم لا رجال يوم فتالا يوم كماي تلا يوم كامياب لا ورد تابوتلا وهدر للمتقين هداية لا خذ كده متقيام الروم غير متقيام الروم يوم مطلب رأي یہ مطلب ہوئی لام دہ انتفاع دے ہوتا لال قرون کے لئے ارچاتا لارقی ملل متقین تدی ہدایت کا فائدہ اپنی متقیان تو فائدہ وقت دی فسق اللہ روان سی اور اللہ نار قبل آنا روان سی تبیم مانا ہوتا للمتقین متقیوں کا پیدوار دفع یقول لدہی چندہ قرآن لار اختیار کرنو دیکھو متقی شی هدى للمتقین یو مقصد د نزول قرآن سره راهبان لا راهنما لا غلوکی چې دا یو مقصد ته روان دي لا دې د معلومه کړي مقصد ته درځي خطا بلدي وأن هذا صراط ربك مستقيما دا قرآن استاد ربي غلامنا استاد ربي غلام دین کا عقیدہ کا عمل روان سے نیت کا اللہ کا رسی درکی سورہ ابراہیم اولنے آیت چلے باقی کی اللہ جب قرآن در نازل نلو مقصد مولا نمائن کرے دیشی جب قرآن در نازل مقصد چلے الف لام را کتاب انزلناه الیک دالون شان والے کتاب دے خود کا نازل کرے دے انزلناه الیک دیجے پورے تعارف دے والمسيح مقصد دي لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق تجرونه بصيرانا قرآن دې لپاره راغلی خلق د عقیدې په تیار کې دي د عمل په تیار کې دي د خلق د دې تیارې له بصیرانا چې د ژوند پرانا شي زموږ په حدیثو کې یو اصطلاح د بعضې سړي په تعلق چې هغه داسې صحیح و ناصحیح حدیث و فرق نکی اور تش حدیث جمع دی لذا مبارک محدثین جو تک استعمالی ہوئی وہوا کحاتم لیل لذا مثال دے تشکیل لنگیر اور رہو کے بتیارہ کی چھ لنگیر اور رائے دعالی کے بعد فائدی شیعبرازی اور کلا کلا لنگیر بسے بنے مار کم خرق لاس کی نظارت شیعبرازی حاتم الليل هغه چاته وی چې د خوف او بد فرق نه کوي نو چې کله عمل په تیاره کې دی ښه عمل به وکړي خراب عمل به وکړي شاید چې هغه عمل له خراب عمل وکړي عمل به ښه کوي په دې نیت چې دا وکړي خو په تیاره کې دی او هغه عمل به کوي ډېر عملونه زموږ داسې په تیاره کې موږ کوو ورته نیکۍ وایو حالانکې نیکۍ نه دي ګناهونه دي نو عمل پرانا کی قول دی تخرج الناس خلق قواسی من الظلمات الى النور دتیارون رناتا
قرآن د نزول مقصد څه دی؟ د تیارو نه خلق رڼا ته ویستل. هغه د سورې صاد آیت چې موږ راوړی وو یو کم دېرشم په هغې کې الله د قرآن د نزول مقصد بل ذکر کړی دی. څه دی؟ الله وایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. د دې دپاره مې نازل کړی دی چې خلک د قرآن په آیاتونو کې سوچ وکړي. نو چې سوچ وکړي د څه مقصد دپاره سبق دې نه واخلي، د ژوند طریقه دې نه معلومه کړي. ولیتذکر اولو الالباب، دې دپاره چې نصیحت واخلي عقلمن خلک. هوښیار الله چاته وایي؟ هوښیار الله چاته وایي چې د قرآن دې د ژوند مقصد معلوم کړو. لیدبروا آیاته، د دې آیت دلام دی تفسیر ابن کثیر د حسن بصری رحمه الله یو بهترین جمله نقل کړې ده. عالمان ځان ته بیا وګورئ چې هغه بهترین هغه وایي والله قسم الله ما ندبره بحفظ حروفه وإذاعة حروفه. قسم الله چې موږ د قرآن الفاظ یادوو، د قرآن الفاظو تلاوت کوو، د قرآن حکمونه ماتوو. موږ چېرته په قرآن کې سوچ نه دی کړی، قرآن مو بې سوچه ویلی دی، دا موږ بې سوچه قرآن ویلی دی. حالانکې د قرآن حکم دا دی چې ما رالېږلی قرآن دې لري الله وایي چې خلک پکې سوچ وکړي. بیا وایي وإن أحدهم ليقول بعد سړی قرأت القرآن كله، ما هو القرآن ختمه، ما هو القرآن ختمه، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. نہیں په اخلاقو کې قرآن شته، نہیں په زندګۍ کې قرآن شته، د سم قرآن ختم کو. دا ختمول خو نه ویلي. او دغه وجه وه نبي علیه السلام وایي رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه. ډېر قرآن ویونکي دي چې دا قرآن بدل لعنت وایي. دا څوک موږ وایو چې قرآن د دې دپاره وایي چې دا د برکت او د خیرونو ذریعه جوړه شي. دا هغه قرآن په سړي لعنت وایي چې الفاظ د قرآن وایي نو پکې چې څه دي عمل د هغې خلاف دی. نو لږ سوچ په دې پکار دی چې موږ څومره د قرآن حق ادا کړو، کوم مقصد ته چې نازل شوی څومره هغه مقصد موږ حاصل کړو. دا خبره د دې لپاره مې کوله چې ماهانه میاشت بس موږ سبق وایو، میاشتې بعد بل سبق یې نه نه روزانه به دا سبق ویل غواړي. جوماتونو کې خپله محله کې خپله کلي بله محله کې چې موږ روزانه دا سبق وایو، روزانه یې ګردانو، نو انشاءالله چې الله به عمل د توفیق راکړي. دویمه خبره کوو بیا طالبانو خبره بس کوو. قرآن د چا سره خبرې کوي، مخاطبه د چا سره کوي، خطاب چا ته کوي. قرآن کې دوه قسمه خلکو ته الله خطاب کوي، منونکي نه منونکي. منونکو ته خطاب کوي داسې کوئ، هغه وایي ټیک ده موږ یې کوو، تاسو له دا خوشحالۍ بشارت دی. نه منونکي انکار کوونکي هغوی دپاره الله یارې او عذابونه ذکر کوي. منونکي حضور یو ډله ده مؤمنان، نه منونکي ډېر دي. په قرآن کې چې زیات مشهور نه منونکي ذکر دي څلور دي. یو مشرکین، مکه مکرمه کې ابتدایي مخاطبین د قرآن مشرکین قرآنیه دي. دویم یهود، دریم نصارا، څلورم منافقین. دا درې ډلې د وروستنۍ مدینه کې پیدا شوې. یهود نصارا یو مدینې والا پاتې کېدونکي خلک او څه وخت پس چې د اسلام غلبه راغله نو په دغه خلکو کې یو درېیمه ډله پیدا شوه، دوړکي، په خپله کلمه ویونکي، د مسلمانانو سره د مسلمانۍ کار کوونکي، په زړه کې کفر سره مینه او محبت ساتونکي او کفر افراط کوي. هغه ته وایي چې دا خو په مدینه کې وکړو. د مؤمنانو د مدینې دي د قرآن، او د مشرکانو د مکې دي، او د منافقانو او یهودو د مدینې دي. انشاءالله د جماعت دا د قرآن کې څه دي؟ دا سړي ته خو په هغه وخت کې وو، هلته هغوی سره خبره وه. دلته دي قرآن ما او تا ته دلته خبره دي، که مؤمنان دلته دي ما او تا ته دلته قرآن خوشحالۍ ذکر کوي. که یهود دي، که نصارا دي، که مشرکین دي،
دې ته منافقین دي د قیامت پورې او د دنیا په وخت وټ کې چې دي د قرآن د هغې سره خبرې دي. نو د دې الله قرآن کې بیا د مؤمنانو ښه صفتونه ذکر کړي دې دپاره چې دا ښه صفتونه ځان کې پیدا کړي. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا دا المؤمنان ښه صفتونه ذکر کړي دا ځان کې پیدا کړي. د بدو خلقو الله بد صفتونه ذکر کړي د بدو خلقو بد صفتونه ذکر کړي یراؤون الناس او لا یؤمنون بالله وغیرہ وغیرہ دا صفتونه د ځان نه وباسئ. نو پکار دا چې موږ قرآن ووایو د مؤمنانو ښه صفتونه معلوم کړو ځان کې هغه پیدا کړو. د بدو خلقو صفتونه معلوم کړو عادتونه معلوم کړو د ځان نه وباسو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے چا تپوس وکړو قرآن کې الله د نبی علیہ السلام د اوچتو صفتونو اخلاقو صفت کړی دی انک لعلی خلق عظیم ستا دې لوی اخلاق آیا د نبی علیہ السلام لوی اخلاق څه وو؟ عائشہ رضی اللہ عنہا وایي کان خلقه القرآن د نبی علیہ السلام اخلاق قرآن و د دې مطلب مقصد څه و؟ قرآن څنګه نبی علیہ السلام اخلاق وو؟ د دې مقصد دا و چې په قرآن کې د ښو خلقو ښه اخلاق ذکر وو د نبی علیہ السلام کې وو د بدو خلقو بد اخلاق ذکر وو د نبی علیہ السلام کې نه وو. د موږ د پکار دا ده چې یو قول دی تخلقوا باخلاق الله ځان کې د الله اخلاق پیدا کړئ. دا یو مطلب دا دی چې الله چې کوم اخلاق تا لپاره ښایسته کړي دي دا هغه ځان کې پیدا کړه. کوم اخلاق چې تا ته بد کړي دي د هغې نه ځان وساته. موږ له پکار دا ده چې موږ جومات کې د قرآن تقریر د قرآن خبره واورو د احادیثو تعلیم واورو نور د وعظ نصیحت خبره واورو چې دا د مجلس پورې صرف دغه مجلس یو مشغله نه کړو چې بس ټیم پاس کړو خپلې خبرې وکړو. خپلې خبرې به هغه ښکلي چې دا زندګۍ کې راځي دا په عمل کې راځي.